علاقې کم یو لیډر راځي جی نو وایي ته ګوره ته بر اسمان نه وینې نو زه خو اسمان وینم وایي ته که ته ځمکه نه وینې نو زه خو ځمکه وینم وایي دا اسمان ما ودرلی ځمکه ما سیاسي چې څومره خلک دی که امیر مقام صاحب دی یا نورو پالټو والا دي زموږ په علاقې کې داسې یو ښودنه موږ ته نشي کولی چې سکیم کړی دی یا روډ را کړی دی امبیلي کلي لپاره د یو مسلمان یو لیډر په ښه نظر نه دی خو زموږ دا دی وروره چې زموږ روډ نشته اوبه زموږ نشته. السلام علیکم خوږو قدرمندو کتونکو کیمرې شاته زه یم دوا خان جانان او دا وخت ولاړې ما د شانګلې شاپور نه امبیلې په کلي کې دې ځای کې راسره د کلي دغه مشران دي او د سهار نه راواخله تر دا دمه پورې موږ د دغه کلي مختلف اړخونه او مختلفې حصې وکتلې پکې د پاسه اوبو دپاره د دې ځای دغه مشران او دغه ځای خلک چې دی هغه ترساویږي نه دلته بجلی شته نه دلته کې روډ شته نه دلته کې اوبه شته د دې ځای دا کلي دا مشران راسره ولاړ دي نه پوښتنه کوو چې د دې نور دې نه علاوه څه څه ستونزې دي څه څه مسلې دي او په دغه هکله د خپلو چارواکو نه ولې چې په دې ځای باندې د امیر مقام غوندې کس په دې ځای کې چې دی د شوکت سبزي غوندې کس هغه پاتې شوي دي او په که موږ په مرکز کې وګورو که یو خوا د مسلم لیگ نون حکومت دی او د هغې سینیر نایب صدر امیر مقام صاحب حلقه ده او د دې خلکو د هغې لپاره قربانۍ دي پی ټي آی حکومت او نه د مسلم لیگ حکومت دې خلکو ته بدله کې دې ځای کې څه ورکړل څه په نظر نه راځي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم احمد زمین. دا راته ووایه تره جی څه مسلې دي ستاسو د زمونږ مسلې خو دلته اهم مسله چې ده نو زموږ په دې علاقه کې د اوبو ده جی په دویم نمبر کې زمونږ د اسکولونو ده جی او د روډونو مسله داسې ده چې موږ په خپلې کشې بیلچه باندې روډونه ویستل دي جی او په هغې باندې هغه استعمالو جی یو قدرتي د ایریا یو دغه راغی منصوبه راله هغو موږ ته روډ وویسه نو په هغه روډ باندې چې زموږ د علاقې کم یو لیډر راځي جی نو وایي ته ګوره ته بر اسمان نه وینې نو زه خو اسمان وینم وایي ته که ته ځمکه نه وینې نو زه خو ځمکه وینم وایي دا اسمان ما ودرلی ځمکه ما غوړوله لکه دا خبره موږ ته یو هر یو لیډر داسې خبره کوي نو وایي ته دا روډ نه وینې نو زه خو روډ وینم ځکه چې دا ایریا ویستل دی موږ ته کور و سر زموږ زنانه لاړې شي په ګودرونو کې ناست دي او تر ماسپښینه پورې موږ ته مانګې اوبه نه میلاویږي موږ باندې یو سړی ثبوت نشي یو سړی په موږ باندې دا ثبوت نشي کولی چې تاسو ته ما یو انچا یا پا اوبه دې کلي ته راوستي دي که موږ قوم ځان له خپله چانده باندې په خپله منډه تړله باندې څه کړي نو کړي دي خو موږ د یوې پالټۍ حمایت د ځان سره نه دی لیدلی جی تر نن وخته پورې موږ لا نه دی لیدلی نو دا خو امیر مقام صاحب حلقه ده او هغه دې وخت کې د حکمران پارټۍ سینیر نایب صدر دی جی بیا هم ستاسو په کلي کې شی نشته نو زموږ کلي کې د خدای رحم دی هغه وخت کې موږ دوی په یاداشت کې راشو که نه چې کله 15 کاله بعد الیکشن کېږي نو 15 کاله دوی ټریننګ وکړي د خبرو لپاره 15 کاله بعد دوی هغه ټریننګ کړی نو موږ داسې وغولئ او داسې دوکه کي لکه ته به وایې چې دا خو به جنت ته هم بوتله دیو کوي او جهنم ته هم بوتله د دیو بلاس کې دي نو موږ هغه جهنم ته وغورځئ. ستاسو په کلي کې چې دی چېرته هینډ پمپ شته چا بور کړی دی نه خدای رحم دی سرکاري نل شته لا تر نن ورځې پورې شکر دی هېڅ هم نشته. ستاسو څه مطالبات دي اوس غوس ته زموږ اهم مطالبات دا دي چې اوس زموږ اهم مطالبات اول د اوبو دي جی او دویم نمبر زموږ د اسکولونو چې زموږ د 5م اسکول پخوا نه جوړ شوی دی او اقا اسکول دی جی لا اتمه پورې شی نه دی جی د جینکو اسکول شته نه هېڅ نشته نور څه چل کوي بیا جینکه څه چل نو خو دغه کله یو کور کې سبق ویلی کله بل کور کې سبق ویلی لکه دا خو نشته. ستاسو په دې کلي کې لسم پاس جینۍ شته؟ نه ښایي نشته. قدرمنو دا وخت راسره یو ځوان ولاړلی او د دې ځای ځوانانو د دې ځای ماشومانانو د دې ځای عام ولس ته څه مسلې دي په دغه حواله دې ته پوښتو خپل تعارف راسره وکړئ جي. امیر صاحب یم د امبیلي د کلي نه زموږ د کلي خو غټې ستونزې ستړي دا دي چې موږ ته د اوبو ډېر لوی مسایل دي زموږ په دې کلي کې لکه نه داسې بور شی دی نه داسې غټ سکیم راغلی دی بیا سیاسي چې څومره خلک دی که امیر مقام صاحب دی یا نورو پالټو والا دي
زموږ په علاقې کې داسې یو ښودنه موږ ته نشي کولی چې سکیم کړی دی یا روډ را کړی دی یا سکول را کړی دی. زمونږ دا سکول دی د پرایمري سکول دی 5مه پورې چې کله زمونږ ماشوم د 5م نه بهر شي نو بیا موږ سره د ماشومانو د تګ راتګ ایریا دومره لرې ده چې یا کوزکاڼه ته ځي یا چیتلو ته ځي. د دغې د وجې نه زمونږ سره میډل سکول نشتی، دغې د وجې نه هغه تعلیم پاتې شي. دویمه خبره دا ده چې موږ ته دلته ډسپنسري نشتی په نږدې علاقه باندې. کله چې زمونږ مریض راشي د هغې دپاره چې مریض موږ څو اسپتال ته رسو نو هغه د موږ نه په لارې خراب شي. نو موږ حکومت ته د صوبایي حکومت ته دا اپیل کوو چې چونکې زمونږ په دې مسایلو باندې دی غور وکړي او موږ ته اول نمبر غټه مسله خو د اوبو ده چې موږ ته د اوبو دا مسلې حل شي. بل موږ ته دا دې ایریا کې چې یو ځکه نه علاقو کې آس پاس علاقو کې اسکیمونه شته په خیل اسکیم شته په چیتلو ایریا کې دا غینه موږ ته دغه نه راکړی شي د دونې ته چیتلو ته تل زمونږ علاقه ته محروم ده. نو موږ د حکومت ته دا اپیل کوو چې زمونږ د دې اوبو موږ لغور کی. او دویمه خبره دا ده چې دا روډ راغلی دی سرکاري نو چې ټیکادار په ځای په ځای کوم کارونه کړي دي سیمټي کړي دي بقایا روډ زمونږ نیمګړی پاتې شوی دی دغه شانې پروت دی روان پروت دی د هغې دومره پورې خراب دی چې هغې ته خواګانې نه کوم ځای نه چې راغلي دي د هغې د صفایي هم دغه موږ ته نه کېږي. نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې زمونږ دا څو کارونه دي دا دي کې. درېیمه خبره زمونږ دا ده چې زمونږ په دې کلي کې د جنکو سکول نشتی، زمونږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شوي. دا نن سبا دور د تعلیم د ټیکنیکل دور دی، زمونږ ماشومان ټول بې تعلیمه پاتې شو. او د 5م نه پاخه خو زموږ ماشوم بیا ځکه چې هغه ماشومان داسې چې بیا زموږ ته ایریا منځ کې دومره دا د کوزکاڼه ته تلل زموږ ډېر مشکل دی. موږ ته منځ کې خوړونه دي پلونه دي ماشوم تللی نشي یا شاپور ته تللی یا چیتلو ته ځي. د دغې د وجې نه موږ ته ماشوم دغه شانې پاتې شي 5مو کې پاتې شي. نو موږ حکومت ته د صوبایي حکومت ته دا اپیل کوو چې ته موږ لا د میډل سکول کوشش وکړه، یو د جنکو سکول موږ ته ډېر انتهایي ضرورت دی دا موږ لا وکړه. او درېیمه خبره زموږ د اوبو ډېر لوی مسایل دي چې موږ ته د اوبو مسایل حل شي، که هغه د بور په ذریعه کېږي د سکیم په ذریعه کېږي خو چې دا موږ له وکړي. ډېره مهرباني. حاجي په دې کلي کې چې غم وشي مې کته کړه موږ کلي کې چې غم وشي نو موږ نیم کلی موږ په لرې لرې ګودرونه اوبه راوړو جی او د هغې بندوبست کوو د هغه غم د اوچتولو. جی بیا چې ماشاءالله زمونږ د لیډران زمونږ د دې علاقې د دې شانګلې کله کوم کور ته اطلاع وکړي چې موږ درځو نو هغه موږ د بیګۍ نه وګرځو په کورونو باندې ګرځو چې تا دې الله دې تا شته کړي ته به سهار خپل هلک راولېږي چې مال اوبه راوړي. نو هغه لاړ شي اوبه راوړي نو دوی خو ماشاءالله راشي نو د هغو خو موږ ته د اسمان لکه خبر کېږي زما په دې خبره داسې نه چې دا خبرې به دوی کې شته چې دوی کې نه وي دا خبرې ما به نه کولې جی. او بل دوی د خپلې خبرې نه ډېر زور مټ کړېږي کومه چې دوی ووایي نو هغه دوی سره داسې ثبوتونه دي چې هغه به تا بیا پړ کړي په خپله خبره. نو دا ټریننګ هم دوی کړی دی او موږ خو د هغو جوګه د هغو د خبرو به دې نه چې هغو 15 کاله د دې لپاره ټریننګ کړی. د امیر مقام صاحب زوی دلته په چیتلو کې په خپله باندې وي چې موږ د سړي رښتونه سیوا کویانو له پیسې ورکړلې و اووه شپېته اسکیویټرې زموږ لګیا دي په علاقه کې کار کوي. ستاسو کلی چې نه څنګه پاتې یاره دغه خو به دغه علاقو والا ته پته نه شو کار دی موږ کله خو ته د هر څه نه محرومه دی او کله چې پارټۍ کوي د چا سره د کویانو عمل کوي چا سره د اسکیمونو عمل کوي چا سره کور ته د روډونو عمل کوي نه زموږ کور ته نن تا موږ له اوبو کتې زموږ په دې علاقه کې په هر ځای کې اوبه دي که نه بالکل خو زموږ مجبوري د څه شي ده چې موږ د دیو نه زموږ مجبوري د روډ ده چې روډ نشته چې موږ بورینګ ماشین راوړو پوګه باندې موږ راوړی نه شو نو هغه پوګه د راوړو قابل نه دی نو که چېرې زموږ روډونه وی نو زموږ به اوبه مو وي که نه بالکل. اوس زموږ د کلي په بر سر باندې څونه اوبه دي تا وکتې ډېرې اوبه دي که نه خو د کویانو جوګه نه دي چې په کویانو باندې راوځي په لاس باندې هغه څه شی بور غواړي او د بور زموږ دلته د مشینرۍ د راتلو څه ذریعه نشته. مننه جی. مشره جی خپل تعارف راته وکړه د دې ځای تعارف راته وکړه. د دې ځای تعارف زما نوم درویش دی جی. پښتانه یم جی. او امبېله کې پاتې کېږم. جی. امبېله زما کلی دی. جی جی جی. په امبېلي دا قوم زموږ د درون بایګان ټول دغه جمع دي. جی. زموږ مجبوري تمام دنیا ته معلومه شي تمام لیډرانو ته معلومه شي. جی جی ها خبره کوه تمام لیډر ته تمام قومونو ته معلوم ده زموږ کلی د هر شي نه معلومه دی. جی. د سکول نه معلومه دی د اوبو نه معلومه دی د روډ نه معلومه دی او چې څه مشکلات دي هغه خپل په سر باندې دا غریب قوم خپل په ککرۍ باندې اخلي. 15 کاله بعد زموږ لیډران چې هر یو راشي چې تا له داسې کوم تا له دا کوم تا له اوبه کوم تا له روډ راوړم تا له پلان کوم
15 کاله بعد هغه ته زموږ خبرې ځان سره نوٹ کړي چې بیا دلته راشي دا خلک به ټول داسې جمع شي څنګه موږ جمع شو. موږ د خدای غریبانه نه په خبره پیږو نه په سیاست پیږو. دا سیاست مونږ کړی دی نه کولی شو. سیاست نن خلک مونږ سره خلکو چاله کړي نو هغه خپل ثبوت وښایي. زمونږ امبیلې کلي لپاره د یو مسلمان یو لیډر په ښه نظر نه دي کتلي لکه دا مسلمانان دي چې موږ د شا په دې نظر باندې نه دي کتلي. مطالبه څه کوئ؟ مطالبه دا ده چې زمونږ د اوبو حالات تا زموږ په کلي کې ته زموږ میلمه یې او تر هغه تا زموږ حالات د اوبو هم ولیدي چې اوبه زموږ په کورونو کې نشته او په ځمکه کې اوبه شته خو هغه ویستو زموږ طاقت نه کېږي. مشر زموږ د روډ خبرو ماشینګري باندې اوبه وځي هغه ته زموږ توافق نه ولې نشته روډ نشته. که روډ وي نو زموږ اوبه نن د امبیلې کلي نه کوز کاڼه هم اوبه کېږي شاهپور هم اوبه کېږي چشلو هم اوبه کېږي او دوړی هم اوبه کېږي. دومره زموږ په کلي کې اوبه شته خو موږ سره سرمایه دومره نشته چې موږ غریبانان خلک یو د کولې مزدوري کوو په سعودي کې مزدوري کوو په انګو کې مزدوري کوو په کولکان کې مزدوري کوو نو هغه باندې موږ خپل خرچه نشو برداشت کولی. ارور څه دغه نوم دې څه دی؟ زما نوم ګل نظر دی او کار څه کوئ؟ زه په خپله سعودي عرب کې یم. سعودي عرب کې ستاسو یې ځای څومره آبادي ده ټوله؟ زمونږ تقریبا 590 پورې 600 پورې. ووټ یې څومره دی؟ ووټ تقریبا 700-800 پورې تقریبا ووټ زمونږ دی. 700-800 پورې ووټ دلته پول کېږي. بیا هم په دې کلي کې هېڅ د سرکار سکار نه کېږي. دا بجلي سرکاري ده؟ بجلي زموږ خپل د خوړ دی لکه سرکاري بجلي هم نشته. سرکاري بجلي زموږ نشته. دلته سرکار څه شی دی ماته په دې کلي کې وښایه. سرکار جو سکول دی هغه هم زما خپل د زمانو دی. نو ستاسو اواز مخکې نه رسي که ستاسو اواز اورېدو والا څوک نشته؟ زمونږ اواز الحمدلله ځي خو څوک یې اوري نه. شانګلې شاهپور د امبیلې کلي دغه ځوانان دغه خلک مطالبه کوي چې که دا هم پاکستان وي او موږ هم پاکستانیان یو نو حکومت ته د دې ځای په ستونزو او د دې په دغه مطالباتو باندې زر تر زره غور وکړي. که هغه صوبایي د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ دی او که هغه مرکزي حکومت دی چې امیر مقام صاحب مشر دی باید چې حکومت سیریسلی د خلکو دغه مطالبات والی دې ته د ژوند بنیادي سهولیات ټول نه اهم څیز اوبه او ورپسې سکول او بجلی دغه دلته ورکړي سره د سړکه پورې چې دا خلکو د ژوند دغه ستړي اسانه شي. د واخان جانان وطن نیوز بونیر.